زه د یوه کیسه درته ذکر کوم لږ ښه توجه ورته وکړئ. د هغو کسانو دپاره یم چې څوک چېرته لږ سرکاري پوسټ باندې ناست دي. نن سبا داسې وخت راغلی دی محنت خپله وکړه، خپله حقه حلاله تنخواه ده دی، رشوت نه بغیر درته نه میلویږي. توجه مو شته که مطلب دا څه پیسې د نه وي کړي، تنخواه نه دیر کوي خپله. پنشن د خپل حق حلال پنشن دی، 50 کاله مو نوکرۍ کړي دی، پنشن شولم په 1 لک باندې 2000 روپۍ رانخلي، زو پورې مو دا نه وي کړي وره پورې پنشن نه دیر کوي. یو د 5 ګریډ والا کلاس 4 یا 4 ګریډ والا کلاس 4 هغه 50,000 روپیو ته 18 ګریډ والا افسر ناست دی. متوجه شوئ که نه؟ یا 18 ګریډ والا افسر 4 ګریډ والا نه 15,000 روپۍ خلي. دا د شرم خبره نه دی. او بله خبره ده وګټلې تا وخوړلې زمنو، وګټلې تا وخوړلې لور، وګټلې تا وخوړلې پلار، وګټلې تا وخوړلې ورونو، څه بیا به کابر کې بیا تا نه حساب خلي، هغوی دې نه خلي. وکچو کې چې ما ته پلار، ما ته مور، ما ته ورور، ما ته خور، ما ته ښځه، ما ته زوی پیدا کوي چې کله مړ شي ورته وایي چې راڅوی موږ قبرستان کې شپه وکړه. قبرستان کې شپه نه ده څه کوي. کوم یو کس سرکاري پوسټ باندې ناست وي، یوه شیعه باندې مثلا ټیکس راغللو، بیل راغللو، که خوالې ورسره وکړلو څوره ثواب دی. دغې خبرې نه د امام موسی کاظم علیه السلام او ته پته لګېږي. او صلوات واسطه محمد و آل محمد. امام ته یو کس راغلو، مولا یو گورنر دی، ډېر ټیکس یې راباندې لګولی دی، خو زه دا نه یم چې حکومت نشته، حکومت امنم، ټیکس امنم، لنډوام یا خو اوس غریب یم، اوس رسشته نه څه وکړم. مولا ورته خو څه وکړم؟ ته مولا دا کوم حکیم دی، دا ایتا منونکی دی، دا کوم گورنر دی، دا ایتا منونکی دی. مولا لږ یو خط ورته ولیکه چې ما ته دا ټیکس یا معاف کړي یا ما څه گزاره وکړي، میاشتې میاشتې یې رنخلي یا کال په کال یې رنخلي. مولا ورته یو خط ولیکلو، د خط ته توجه وکړئ. دی چې بسم الله الرحمن الرحیم اعلم ان لله تحت عرشه ظلا. آپ لنکی گورنر پوشا چې د خدای عرش یوه سیره لري، د خدای عرش یوه سیره لري. دغې سیرې لاندې 3 کسان زندګۍ تېروی شي. کوم کسان؟ نمبر 1 لا یسکنه الا من اصدع الى اخیه معروفا. دغې سیرې لاندې هغه کس زندګۍ تېروی شي چې چا خپل ورور ته یوه ښه لیاره وښیله. مثلا بعد لیارې باندې روان دی، خپل ورور یې ښې لیارې باندې روان کړلو، خدای یې چې دا کس زه د عرش سیرې لاندې دي ته چې ورکوم، زندګي ورکوم. یو او نفس عنه قربه، یا د هغه انسان چې کوم دردونه و هغه درد کې ځان ورسره شریک کړلو، زړه کې درد و، غم یې و، اخ کې ځان ورسره شریک کړلو، غم یې ورسره برابر تقسیم کړلو. دا کس به د خدای عرش سیرې لاندې زندګۍ تېروي. 2 او دخل علی قلبه سرورا، یا کوم یو مؤمن، کوم یو کس د بل انسان زړه ته خوشحالي ورسوله، هغه انسان به د خدای د عرش سیرې لاندې زندګۍ تېروي. څو کسان شول؟ 3. چا چا ته ښه لیاره وښیله، چا چا سره غم شریک کړلو، و چا د چا زړه کې خوشحالي واچوله. مولا دا نه ورته ولیکل چې ټیکس ورته معاف که، مولا دا نه ورته ولیکل چې دې څه لږه گزاره وکړه دا غریب دی، مولا ورته دا نه ولیکل چې زه تا ته یم چې ټول ورته معاف که. مولا ورته دا 3 جملې ولیکل، اخري کې ورته ولیکل وهذا اخوک والسلام، و دا کس چې تا ته ما در واستولو دی تا ورور دی، ما طرفه نه تا ته سلام. کله چې دا کس راغللو گورنر ته مخامخ ودرېدلو، خط یې ورته پیش کو، چا رستولی دی؟ امام موسی کاظم علیه السلام رستولی دی.
سترګو باندې ماچی کړلو خلاص کړلو پړاو کړلو غلام ته غاګ وکړلو چې د ټیکس والا پرچا لګ راوخ لیکل راوخستله خاطی ور باندې تیر کړلو چې دا ټول معاف شولو خوشحال شولي دیسه خوشحال شول لوړلو 200 درهمو یو تیلای راوخستله کڅوړې راوخستله او تیڅ دایا ځون سره یو خوشحال شولي او تیڅ خوشحال شول غلام ته غاګ وکړلو چې د سی بیلې ماسته غلام ته یا وسلور شنن ورسته ایمو غلام نه دی غلامي و ته ایسا خوشحال شولی ایسا خوشحال شولم کال بعد بیا مدینه ته د کاس مولا ته راغللو دا کیسای و توکه مولا کله زه گورنر ته ورغللو مو سره دا سلوک وکړلو مولا د ته ایسا والله فقد سرني وسر رسول الله ما په خدای باندې قسم دی صدی گورنر زنا بلکې رسول الله خوشحال کړ رسول الله خوشحال کړلو دی خدای خوشحال کړلو دی رسول خوشحال کړلو دی زه خوشحال کړل دغه نو اوس مو ته یو درس دی درس دار سو اخال کو مو ته زمانه امام غیبات کې دی کنه دی اوس مو ته امام خوشلوای شو خوشلوای شو کنه شو خوشلوای مو ته امام خفقوای شو کنه شو خفقوای چی زری سرا کای وشیات مدار دوار سوالو امام برنه خپا کای وشیات م خوشالي ور سوالا امام برنه خوشحال وی